أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Number 1. دین مخی رکو کے ہم بنی اسرائیلو تا اللہ خطاب کړو او دا د خپلو څه احساناتو انعاماتو ذکر هم کړو او بیا غي ته دا حکم چې تاسو پوهیږئ نو د مانځه اقامت کوئ، د زکات ورکړه کوئ، په جمع منځ کوئ او دا د هغې دې غلطۍ ته هم اشاره وکړه چې تاسو بل ته وایې چې دا دین اسلام حق دی او په خپله ایمان نه راوړئ، ځان هیروئ. په دې آیتونو کې هم الله پاک بنی اسرائیلو ته خبره کوي چې تاسو باندې ما ډیر زیات انعامات او احسانات کړي دي، د هغې تذکره وکړئ، هغه یاد کوي ځان ته. او دا قانون دی چې څوک په چا باندې احسان وکړي، انعام پې وکړي، نو په هغه باندې د هغې بدله لازمه ده، یعنی کم از کم چې د هغه شکریه ادا کی. که انسان وي هغه ته دعا وکړي، نو تاسو باندې ما بېشماره انعامات کړي. د فرعون په مقابله کې بنی اسرائیلو باندې الله تعالی ډیر زیات انعامات کړي. یو طرف ته د فرعون د طرف نه په هغوی ظلمونه کېدل، خو بل طرف ته هغوی ته ډېر اسانتیاګانې میلاو شوې وي او د موسی علیه السلام په لاسو باندې الله پاک ډېرې معجزې ښکاره کړې وي چې هغه وروستو تفصیل سره د هغې بیان را روان دی. بیا د ټولو نه لوی احسان یې دا و چې دوی ته مکمل نجات ورکو او فرعونیان ټول په دریاب کې ډوب کړل. نو الله پاک ورته وی چې دا نعمتونه زما یاد کوي، مخې ته کوي، او د هغې تقاضا به دا وي چې تاسو زما د دغې نعمتونو شکریه ادا کوي. بله دا ده چې تاسو ته مې په هغه زمانه کې په ټولو خلکو بهتري درکړې وه. هغې وجه دا وه چې کم خلکو په بني اسرائیلو کې صحیح ایمان راوړی و او هر وخت کې چې ورته کم پیغمبر راغلی و د هغه اطاعت یې کړی و، نو دا مسلمانانو، دا د ایمان خاوندانو، او باقی خلک کافرو. او هر مسلمان بنده د کافر نه بهتر دی. که ډېر بې خونده مسلمان می د عمل په لحاظ، خو د ده سره یو قیمتي دولت دی چې هغې ته وایي ایمان. د ایمان په وجه باندې دی د یو ډېر لوی کافر نه هم بهتر دی او د معمولی کافر نه هم بهتر دی. کافرانو کې بعضې خلک داسې شته چې هغې په دې دنیا کې د خلکو سره احسانات کوي، نیکۍ ورسره کوي،
چاله یو خدمت چاله بل خدمت غلې دانې تقسیموي یا دا خدمتونه کوي خو هغه خلک متل کوي هندوستړی خدای ناراض هغې سره ایمان نشته نو د دغې بېایمانۍ په وجه باندې د هغې هغه ټول چې کمې نیکۍ وغیره کوي په ظاهر کې نو دنیا کې به پې نیک نام شي خلک به ووایي دا ښه سړی دی خو آخرت کې د هغه دپاره هېڅ قسم څه د هغې اجر او بدله چې کومه دی نو نشته به هر حال نو هر مسلمان بنده دا که ډیر ادنا مسلمان دی د عمل په وجه باندې هم د کافر نه بهتر دی نو دې ړومبي آیت کې الله جل شانه بني اسرائیلو ته فرمایي یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کئ نعمت زما التي هغه انعمت علیکم چې کړی ما په تاسو بېشماره نعمتونه دي هغې ته مختصر طریقې سره موږ اشاره هم کړه او څه وروستو په خپله را روان دي وانی فضلتکم او بېشکه غوروالی درکړی ما تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو د خپلې زمانې په خلکو چا کافرو واتقوا یوما ویریږئ د هغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس چې نه بشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه شیئا څه شی ولا یقبل منها او نه بشي قبلولی د ده نه شفاعة سفارش ولا یؤخذ منها عدل او نه بشي اغستلی قبلولی د ده نه څه بدله ولا هم ینصرون او نه به د دوی امداد وکړی شي دا د قیامت د ورځې د حالاتو ذکر په دې طریقه الله پاک بیان که چې د دنیا کې یو سړي باندې مشکل راشي غریبی پې راشي کمزوري پې راشي بیماری پې راشي غم پې راشي نو د سره خلک امداد کوي تعاون ورسره کوي منډه ترله ورله کوي اسپتال ته ورله ځي او که ضرورت پیښ شي نو خلک یو بل له پیسې هم ورکوي او د ده دپاره سفارشونه هم کوي په هره طریقه چې خو امداد دا ده چې موږ نه کوو هغه جدا خبره ده خو د مسلمانۍ اصول دا دي چې یو مسلمان بنده په تکلیف کې دی نو په کار دا ده چې مونږ د هغه سره تعاون د خپل وس او طاقت مناسب مثلا د پیسو وکړو د لاسو خپو وکړو لکه څنګه چې زموږ په دې وطن کې رواج او طریقه ده چې هلکه مړی په کوم کور کې وشو نو بس خو چې څنګه خلک خبر شي نو فورا هلکه کټونه راغستي کټونه را جمع کوي د اوبو انتظام د مړي د کور ته به نه ګوري بیا بس ته انتظام کې ته به چې کوم دی د هغه د میلمنو خدمت کې نو د دنیا کې دا څیزونه خو په کار راځي د یو بل یو دوست د بل دوست په یو مسلمان د بل مسلمان په کار راځي یو د بل سره امداد تعاون کوي د لاسو خپو د پیسو خو د قیامت ورځ داسې ده چې یو انسان یو سړی یو بني آدم هغه د بل بني آدم د طرف نه هیڅ شی نشي ورکولی مثلا یو سړی ووایي چې هلکه د دې سړي دا نیکۍ کمې دي راشه زما دا نیکۍ واله او زما په دې نیکو باندې دی جنت ته ولېږه داسې به نه د قیامت ورځ ته د نفسي ورځ ویلی کېږي نفسي معنا خدایه زما د ځان زما د نفس د دې حفاظت وکړي هر سړی به په دې یره کې چې که ډېر نیک سړی هم دی د حضرت ابوبکر صدیق په شانتې سړی هغه به هم په دې یره کې چې خدای به زما سره څه کوي څه واقعات به پیښیږي حضرت عمر غوندې هستي هغه به هم په یره کې حضرت عثمان حضرت علی هغه صحابه چې په هغې باندې په دنیا کې د جنت زیری شوی او عشره مبشره هغې ټول به په یره کې او هغې خو پرېږده انبیا علیهم السلام هغه چې مخکې څومره تیر شوي دي هغې به هم په د الله هغه رعب ځکه چې دغه ورځ به د الله د جلال ورځي خدای به اعلان کوي لمن الملک اليوم نن بادشاهي حکومت اختیار دا د چا دی مونږ خو دنیا کې دا زما دا هر څیز ته د نسبت اوس د چا بادشاهي او اختیار او مشري ده او د چا حکومت دی هیڅوک به غږ نشي کولی الله به وایي چې د هغه ذات
حکومت او اختیار دی چې هغه یو دی او د قدرت او د قهر مالک دی بغیر د یو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر سړی به په نفسی باندې گویا خدای زما د ځان خیر او نبی علیہ السلام بسوی امتی امتی خدایا زما د امت خیال اوساته خدایا زما امت ته خیر پیښ کی نو دا دغه سی ورځ ده چې د چا یو سیز به د بل نه قبلیږي بس هر سړی لا تزرو وازره وزر اخرى یو سړی د بل بوج نشي پورته کولی بس قیامت کې به هر سړی خپل بوج پورته کوي هر سړی به چې کم دی خپل عمل د هغې بدله به ورته میلاویږي نو که عمل یې ښکلی و نو ښکلې بدله که عمل یې ناکاره و خرابه بدله به میلاویږي دارنګې یو څیز به د ده نه قبلولی هم نشي شفاعت چې څوک یې سفارش وکړي سفارش به د بعضې خلکو الله قبلی خو چې څوک سفارش کوي نو د الله د اجازت نه بغیر سفارش نمشي کولی لکه حدیث شریف کې راغلی دی یو حافظ ابا د خپلې کورنۍ او د خپل خاندان د لسو کسانو شفاعت کوي ابا داسې وي چې ای به مسلمانان خو ګناه به یې ډېری نیکۍ به یې کمی جهنم ته به رواني دغه حافظ د قرآن د حافظ دا به راشي او دا به ووایي چې خدایا دا خو چې کوم دی ما ته اجازت وکړه ابو ته اجازت وکړي خدایا دا مې خپل دی دا مې رور دی دا مې تره دی دا مې د دې خپلو خپلوانو د لسو کسانو شفاعت بغیر خدا الله د اجازت نه بغیر نه الله به ورته اجازت وکړي او یو عالم هغه به د خپلو شاګردانو د خپلو متعلقینو د خپلو خدمتګارانو چې څوک خدمت کوي د هغې خلکو چې دی ورته نصیحت کوي وعظ کوي درس کوي او دی خلکو ورته غوږې ښودلی نو دا هغه خلکو ټولو شفاعت به کوي الله به ورته وایي تی شفاعت وکړه اگر که د اسمان د ستورو عمرئ دا څونه لوی مقام دی څومره لوی چې کوم دی شان دی نو دا شفاعت به بل څوک نشي کولی په خپل اختیار به شفاعت د خدای په دربار کې څوک خوله به نشي بیرته کولی بس چې کله الله ورته اجازت وکړو نو دی به شفاعت وکړي دارنګې دنیا کې کله کله په پیسو باندې کار کیږي پیسې ورکا ستا کار به وشي آخرت کې دا شی هم نه قبلیږي که هغه رشوت دی او که هغه قیمت دی یو څیز په قیمت ته اخیستی شي کله کله په قیمت یو څیز تا ته نه میلاویږي په رشوت میلاویږي نو رشوت ورکول جرم اخیستلې جرم خو دنیا یو رواج جوړ دی یا غلط دی یا ښه دی هغه جدا اوله وروستو خبره ده خو په پیسو باندې د کار کیږي په رشوت او په قیمت آخرت کې نه رشوت چلیږي د خدای په دربار کې نه سفارشونه چلیږي نه څه شی اخیستلی کیږي د بل نیکي اخیستلی کیږي او نه په بله طریقې به د دوی سره امداد کیږي نو دې آیت کې الله پاک د قیامت د ورځې نه دا خلک ویرول چې د هغه ورځې نه ویرېږئ چې په دغه ورځ باندې به یو څوک د بل چا د طرف نه څه شی نشي ورکولی یعنې خپله نیکي به هغه نشي ورکولی او د هغه نه به شفاعت هم نشي قبلولی او د هغه نه به څه بدله پیسې وغیره او نه به د دوی امداد کولی شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دا دی آیت کې الله جل شانه د بنی اسرائیلو باندې د خپل یو بل ډیر لوی احسان ذکر فرمایي بنی اسرائیل چې کله په مصر کې و په لکونو باندې خلکو خو بادشاهي او حکومت د فرعون نوم ولیدو دا فرعون چې کوم دی نو د مصر د بادشاهانو لقبو هغې ته فرعون ویلی کې لکه زمونږ په زمانه کې پریزیډنټ او صدر ورته ویلی کېږي او وزیر اعظم او پرایم منسټر ورته ویلی کېږي هغه نومې بولي نو فرعون به د مصر بادشاه ته ویلی کېده لکه کسرا دا به د ایران بادشاه ته ویلی کېده او قیصر دا به د روم بادشاه ته چې کوم دی ویلی کېده
د دغې فرعون چې د موسی علیه السلام په زمانه کې دوه روایت راغلي چې یا نوم ولید دی او یا نوم رعمسیس ثانی دی. رعمسیس دوه نومونه، دوه بادشاهان په دې فرعونیانو کې تیر شوي دي، یو رعمسیس اول دی، یو رعمسیس ثانی. اول او دویم، دغه دویم چې دی نو دا دغه زمانې هغه چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې و. نو ډېر ظلم دی فرعون کو په بني اسرائیلو باندې، قسم قسم تکالیف ورته رسول، او بیا خصوصا چې کومه دی ماشومانې جینکۍ ورله ذبحه کولې، مړې کولې. نو د دې ډېرو ظلمونو نه فرعونیان ډېر تنګ رالل. موسی علیه السلام ډېر پریشان او خفه و. په دغه مصر کې چې ونو ډېر زیاتې معجزې ورته هغه ښکاره کړي د الله د طرف نه، د عذاب په شکل کې دوی ته رالې. هر څه کې ورته سپږې پیدا شوې. بیا دوی په چغې والې موسیانو ډکه دقه رنګې چې کوم دی الله پې مولخان راوسته، هر څه یې وله وخوړل، هر څه ونې بوټي وله وخوړل. دا د دروازو دا تنبې او دا درشلې ورله چې کوم دی نو وخوړې. بیا پې الله تعالی سیلاب راو، او چې اومقه اوبه به د موسی علیه السلام مرګرو مسلمانانو څخه به وینه نه وه، به صفا اوبه وي. نو دی ورته ووایي په دې یو جام باندې به موږ دواړه وبسکو. نو هغه یو جام باندې چې به دواړو خوله کېښوده نو د بني اسرائیلي خولې ته به اوبه تلې، او د فرعوني خولې ته به چې کوم دی نو وینه تله. دا معجزې ورته الله دې دپاره ښکاره کړې که دا خلک په دې توبه تایب شو، ایمان راوړي. آخر چې نتیجه دې ته راورسېدله چې اوس دا خلک نه مسلمانېږي، ایمان نه راوړي. نو الله پاک موسی علیه السلام ته وایي چې د شپې پټ وځئ، دا ټول خلک چې څومره ستا ملګري دي مسلمانان هغه د ځان سره واخله وځئ. نو بحر قلزم ته ورسېدل. چې ورسېدل نو هغه مخې ته دریاب دی. خلکو سره فکر شو. موسی علیه السلام ته وی مه یریږئ، ان معی ربي سیهدین، ما سره زما پروردګار شته، ما ته به لارو ښیي. الله ورته لارو ښودله چې امسا باندې ووهه دا دریاب. هغې کې 12 سړکونه غټ جوړ شو. فرعونیان چې سار را بیدار شو چې ویې کتل هلکه دا بني اسرائیل خود دا د دوی دا چم او د دوی دا علاقې دا خو خاموش دي، څه پکې نشته. چې ویې کتل هېڅوک نشته، فرد یوم نشته. بس فرعون پوه شو چې دا خو تښتېدلي دي د شپې. دی ورپسې فوجونه او په خپل هم پسې منډې روان. هلته کې هغوی په دغه لارو کې ورلل او د دریاب نه چې کوم دی پورې وتل. او فرعون پوه شو چې که اوس ورځمه نو ډوبېږمه. هغه خو په دې پوه چې دا د موسی علیه السلام معجزه ده، اوبه ورته الله ودرولي لکه د دیوال په شانتې، دا به را روانېږي. نو دی واپس کېده. چې واپس کېده نو حضرت جبریل علیه السلام په یو بیاڼه اس په باندې سور شو، او دا فرعون په یو مس اس باندې سورو. نو هغې ته مخکې کړه. نو بیا د اس نه شو راګرځولی، هغه په هغه اس پې پسې چې کوم دی ورمنډې کړې. خو دې حرامي په دقه وخت کې چغې کړې آمنت برب موسی و هارون، ما د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په خدای باندې ایمان راوړی. جبریل علیه السلام خټې راواغستې په دې خولې کې وله ورکې الآن وقد عصیت، اوس د سړي زوی شوې، اوسه پورې دې څه کول. به هر حال دی پورې شو د هغې نه، او فرعونیان ور داخل شو چې دې نیمې ته شو. ټول پکې خو لوی دریاب دی چې ټول دې نیمې ته راله، الله پې دا اوبه را روانې کړو، د سیل مې ټول یې وتښتول او ډوبې کړل. او فرعونیان موسی علیه السلام د هغې نه بعد یا په بل ځای کې دیره شو او یا واپس چې کوم دی مصر ته راغلل. تیارې آبادۍ د فرعونیانو هر څه ورته چې کوم دی په مفتو کې په اسانه قربانۍ ورکړي. دا قرباني کې نه وی ورکړی نو دا تیارې آبادۍ او دا څیزونه ورته نه پاتې کېدل. نو دې آیتونو کې د دغې خبرې ذکر دی چې دې ته نجات ورکړه، سخت عذابونه رسول او
زامنې ورله ذبح کول او مړه کول او جینکۍ وله ژوندۍ پرېښودلې دا یو ډېر لوی ازمیښت و عظیم امتحان و خدای پاک په هغې کې چې کوم دی د موسی علیه السلام په برکت باندې هغوی کامیاب کړل دا یو فرمایل وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ او هر کله چې نجات ورکړه مونږه تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون نه د فرعون د خلکو نه یسومونکم چې رسولي تاسو ته سوء العذاب سخ عذاب یذبحون ابناءکم ذبح کولی زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی پرېښودلي لوڼه ستاسو وفي ذلکم او په دې کار کې بلاء من ربکم ازمیښ د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی یعنی ډېر لوی امتحانو ډېر لوی چې کوم دی نو خبره وه وإذ فرقنا بکم البحر او هر کله چې جدا که مونږه تاسو ته دریاب فانجیناکم نو نجات درکه مونږ تاسو ته واغرقنا او ډوب کړه مونږه آل فرعون آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو کتل دا بني اسرائیلو ته وایي دا تاسو لیدل چې هغې ډوب شو او دریاب الله پاک تاسو ته ودرو جدای که یعنی دا اوبې په ځای باندې ودرولې او هغې کې 12 سړکونه غټ غټ چې کبدیانو جوړ کړه او فرعون مو لید چې هغه ډوب شو د هغه آل د هغه سره چې څومره لښکرې وي هغه ټولې چې کوم دی نو ډوبې شوې یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیلو یاد کئ نعمتی التی نعمت زما هغه انعمت علیکم چې کړی ما په تاسو وانی فضلتکم او بېشکه بهتري غوروالی درکړی ما تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو د خپلې زمانې واتقوا یوما ویریږئ د هغه ورځې نه لا تجزي نفس چې نه به شي ورکولی نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا څه شی ولا يقبل منها نه به شي قبلولی د ده نه شفاعة څه سفارش ولا يؤخذ منها او نه به شي اخیستی د ده نه عدل بدله ولا هم ینصرون او نه به د دوی امداد وکړی شي وإذ نجیناکم هر کله چې نجات درکړه مونږ تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون نه یسومونکم چې رسولي تاسو ته سوء العذاب سخ عذاب ویذبحون ابناءکم ذبح کولی زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی پرېښودلي لوڼه ستاسو وفي ذلکم بلاء من ربکم او په دې کې ازمیښ د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی وإذ فرقنا بکم البحر او هر کله چې جدا که مونږ تاسو ته دریاب فانجیناکم نو نجات درکه مونږ تاسو ته واغرقنا او غرق کړه مونږ آل فرعون آل د فرعون وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو کتل صدق الله العظیم دا یو خبره دا ټولو مسلمانانو اوریدونکو د کلي او د دیهاتو د بانډو د هغې خدمت کې دا درخواست دی چې سباله د مازدیګر نه د ماسخوتنه پورې زمونږ انشاءالله روحاني ماهانه اجتماع ده دلته 3 قسمه اجتماعات مونږ کوو د عمل دپاره او د وعظ و نصیحت دپاره یو هفتواره اجتماع ده هغه هره جمعه کېږي 2-2.5 ملمانه د بار نه راځي او هغې کې مونږ عملی او علمی دواړه خبرې کوو سوال جواب وغیره او یو ماهانه اجتماع ده هغه د هرې میاشتې په اول سر چې کومه جمعه راشي نو د زیارت په ورځ د مازدیګر نه تر ماسخوتنه پورې مازدیګر نه پس هم اعمال وي او چاته یو 100 منټه د نصیحت خبرې وي ماښام نه بعد بیا بیان وي یو بار نه خامخا یو عالم مونږه راغواړو ماسخوتن نه پس هم چې کوم دی اعمال وي نو ټولو مسلمانانو خدمت کې دا درخواست دی اوریدونکي د کلي د بانډو چې دې کې شرکت وکړي او همیشه دپاره پکې کوئ دا د خپل اصلاح دپاره دا یو خبره ده
او یو سالانه اجتماع وي نو ان شاء الله سالانه اجتماع به موږ داسې موسم ته راکاږو چې هغې کې لږ په اسانتیا کیږي لکه نومبر وغیره داسې میاشت کوشش به د دې کوو. نو دا اعلان د دغې دپاره دی چې څومره اورېدونکي ملګري دي مسلمانان د دې کلي د بانډو هغوی چې کوم دی په دې کې شرکت وکوي او سباله کوم عالم موږ راولو شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب بهترین ښایسته ښکلی بیان کوي او هغه د جامعه ضیاء العلوم او د هغې بانیم دی نو هغه به مهمان خصوصي ماښام نه رستو به هغه انشاءالله بیان کوي. الله دې موږ ټولو ته عمل نصیب کړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.